الحمد لله الذي نزل القرآن على حبيبه المصطفى صلاة والسلام على سير الأنبياء لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چې سوره اخلاص ورته وي او دغه تسمیه او نوم د اخلاص په دې صورت کې لفظا نشته، معنن پکې موجود دی. د هر صورت د پاره چې نوم وي نو یا لفظا موجود وي یا معنن موجود وي. دې صورت کې لفظ د اخلاص لفظا نشته، معنن موجود دی. معنن دا چې دې صورت کې د عقیدې د اخلاص تذکره ده چې خالص عقیده کله چې یو څیز خالص شي نو بیا د هغې سره د هغې فایده مخې ته راځي. د انسان عقیده چې خالص وي بیا به د عمل فایده ورکوي، او چې کله عقیده خالص نه وي نو بیا چې څومره اعمال هم کوي به فضول او برباد وي. لہذا د دې وجې نه د قرآن باندې د عمل کولو دپاره دا اول د دغې سوره اخلاص هغه موافق عقیده خپلول دي. دیو جن دې ته سوره اخلاص ویل کیږي. سوره اخلاص مختصر سورت ده، لیکن قرآن عظیم الشان کې د ټولو نه زیات فضیلت والا سورت هغه دغه ده. د ټولو نه زیات فضایل چې قرآن کې راغلي دي د دې سورت راغلي دي. د دې وجې نه یو صحابي د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قسم خوړلی دی. حالانکه د نبی علیه السلام خبره بغیر د قسم نوم تاکید او مضبوطه ده، لیکن د دې د اهمیت دپاره قسم وخوړول لدي. نفسی بیده، قسم مې دی په هغه ذات باندې چې د هغه په قبضه کې زما ساه ده. انها لتعدل ثلث القرآن، چې د دې صورت ثواب د درېمې حصې د قرآن برابر دی. صورت د تلاوت سره چې الله رب العزت مسلمان ته کم ثواب ورکوي هغه د 10 سپارو د ثواب برابر دی، او دې ثواب ته انعامي ثواب ویل کېږي. د قرآن یو استحقاقي ثواب دی، په هر حرف باندې 10 نیکۍ. دویم د هغې انعامي ثواب دی. د انعامي ثواب سره په استحقاقي ثواب کې څه کمی نه راځي، لکه د دې هغې استحقاقي خپل ثواب هم میلاویږي، او د انعام په طور باندې د 10 سپارو د تلاوت برابر ثواب میلاویږي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی دی چې سړی دی په هره شپه کې 10 سپارو تلاوت کوي نه دا صورت دی لولي. دغه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه یو ځل فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ایعجز احدکم ان یقرأ بثلث القرآن فی لیلة. تاسو دومره کمزوري شوئ چې تاسو د شپې 10 سپارې نشئ لوستی، د قرآن 3 حصه نشئ لوستی. وشق ذلک علیهم، صحابو ته دا خبره ډیره مشکله ښکاره شوه، ځکه خلک مهنت کوي د ورځې، مزدوریان هم کوي، کاروبارونه هم کوي، بیا د شپې چې راشي خوب وله ورځي نو هغې د 10 سپارو تلاوت چېرته کولی شي. نو فشق ذلک علیهم فقالوا یا رسول الله، صحابه عرض وکړو ای د الله تعالی پیغمبره اینا یطیق ذلک، د دې طاقت من کې څوک لري چې هر سړی د شپې 10 سپارې تلاوت کوي. نو قال قل هو الله احد ثلث القرآن. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دونه ګرانه خبره نه ده. دا قل هو الله احد صورت چې تاسو د ماستن نه اولولئ، لکه تاسو چې د 10 سپارو تلاوت کړئ د قرآن د 3 حصې تلاوت، نو یو خدا ده چې د دې ثواب دومره زیات دی. پکار دا ده چې مسلمانان بار بار لولي. دویمه خبره د دې سره دا ده چې د دې سره د جنت بشارت دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم سمع رجلا قل هو الله احد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورد یو سړی دا صورت وی قل هو الله احد، فقال وجبت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې سړي د پاره واجب شو
قلت وما وجبت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما عرض کو د الله پیغمبر سول واجب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الجنت د پر جنت واجب ګوره د دې په بار بار لوستو څومره بار بار لوستل نو پکار دا د چې په شواروز کې سل کارت سړی لولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو سړی ستاسو نه خپل بسترې تراش او بیا سل کارت دا سوره اخلاص لولي د قیامت پر ورځ به الله تعالی وي په خپل خی طرف جنت ته داخليږي ګس طرف مشامت مزه په خپل خی طرف روان شسي د جنت ته داخل شي نو د جنت وعده ور سره هم شته دویم نمبر دا چې کڅوک ور سره محبت ساتینو بیا هم د ذمہ داری د جنت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایل چې یو سړی نبی علیہ السلام تراغه وې انی احب هذه السوره اې دا الله پیغمبر زما د دې سورۃ سره ډېر محبت ته قل هو الله احد ترمذی کی روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان حبک ایاها ادخلک الجنه استاد دې دا محبت به استاد جنت د داخلي دو سبب وګرځي ان ته چې د دې سره محبت کې د دې په ذریعہ باندې به الله تعالی جنت ته داخل کی یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر مقرر کړ یو اسریه چې کله دیتلو نو دی امیر به منځ کاو او مانځه کې به دا صورت لستو بار بار نو خلکو په شکایت کو نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام تاسو ته تاسو کوي چې دا څه عمل ولې کاو هغه چې تاسو ته شو زما د دې صورت سره محبت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د دې محبت بتا جنت ته داخل کی نه یو دا وجدا بل دغه شان جنت کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج ته ختلو نو ابراهیم علیہ السلام ور سره ملاقات وشو او دا غي ور سره ډېر خبرې شي یو خبره پکې دا ده چې جنت کې آبادی او میوه او ونی بوټي د دنیا نه ناليږي الته ونی بوټي نشته الته محلات او بنگلې نشته ته د دنیا نه خپل بنگلال توړي د دې زنه به جوړه د څنګه به جوړه هغه به د دې ز په اعمال سره جوړيږي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یو سړی لس کرتی قل هو الله احد للی سون ټیم په نه لګي دلته چې یو کور باندې سړی شپته کاله تیر کما کور سر ته نشي رسولې لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یو سړی لس کرتی دا سورت اوللی نو په لس کرتو به الله د لپاره د جنت یو محل تیار کی په لس کرتو به الله تعالی د جنت یو محل تیار کی او که یو سړی شل کرتی ولستو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله رب العزت به د لپاره په جنت کې دو محلونه تیار کی او که یو سړی درې کرتی ولستو نو بیا به ول الله په جنت کې درې محلات تیار کی چې دیرش کرتی ولست عمر فاروق رضی الله تعالی شوق کراغه دا الله پیغمبر چې د ګورونو په جنت کې جوړيږي خو موږ بدل د ډېر تلاوت کو داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله خزانو کې څه کمی نشته الله رب العزت بستاسو د پاره زیات کورونه جوړیل نو جنت میدان دې تش خالی ځای دی کور جوړه لسکارت سوره اخلاص لولا کور به جوړي او څنګه کور د سکور نه چای کې خټه لګیدلی پای کې ګټه لګیدلی آی کې سیمټ لګیدلی نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې الجنت وما بناؤها الله پیغمبر دغه محل بسنګ چې دا په دسه معمولی اعمال باندې تیاریږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختصر تشریح د جنت دا کور وکړه وی فرمایل لبنه من ذهب ولبنه من فضه یو خخت بداغي د سرو یو بد سپینې سیمټ بلاک به بګینه لګي ګټه تراشل بنه غواړي یو خخت بد سرو زرونو جوړ شي یو خخت بد سپینو زورونو جوړ شي نن سبا چې یو واده کې نو 2 تولې سونه ولا نشي کولای زنانه لا ځکه سلورو لاکو خبره اوخته ده د 2 تولو او الته بستا د کور خخت د سرو د سپینې او بیا دغه خخت چې لګیدلی دا په سیمټو کې نه لګیدلی و ملاتها المسك الاصفر
هغه به د مشکو د عنبرو په خوشبویداره خټه کې لګېدلي، د مشکو خټه به او دا کمې سنګریزي او ټایل او دا ګټې چې په دې غرونو کې پراته وي هلته به داسې نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغې ټایل چې دی د هغې د هسې سنګریزي چې دي وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، دا به د لؤلؤ او د یاقوتو نه جوړ شوي چې موږ اړو لیدلي نه دي، داسې قیمتي کاڼی دی د هغې نه به جوړ شوي. او کومه دوړ او ګر چې دی هغې ته به ماسک لګول نه غواړي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وتربتها الزعفران، هغه به د زعفرانو خوشبویداره خاوره یو دوړه به. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل من یدخلها، څوک چې ورته یو ځل داخل شو دی به همیشه دپاره پای کی. دنیا کې زموږ ښه کور جوړ کو خو بیا ته ایسته خپې اګرې ته کومړه شو او بل طرف ته تلاړ شو، هغه بل چاته پاتې شي. سړی چې شپېته کاله محنت وکړي بچو له کور تیار کړي او دی تیسته په بله دنیا لاړ شي، وړوکی څلورګوټی قبري هغه د کور شي. نه، چې کله دغه جنت ته سړی داخل شي نو حدیث کې راځي ینادي منادن، یو سړی یو आवाज کوونکی به आवाज وکړي ان لکم ان تصحوا ولا تسقموا ابدا، اے خلکو نن نه بعد بس تاسو باندې بیماری نه راځي، همیشه صحت کې نه به د سر درد وي، ډاکټران به هلته ختم شي. دا نه چې ډاکټران به جنت ته نه ځي، دا به ځي خو هلته به ډاکټران نه وي ښه، او ځکه هلته د ډاکټر ضرورت نشته. ان لکم ان تصحوا ولا تسقموا ابدا، تاسو به همیشه دپاره صحت کې بیماری به نه راځي. او بیا نبی علیه السلام دویم آواز به څلور آوازونه به ښه ان لکم ان تحیوا ولا تموتوا ابدا، تاسو به اوس د جنت کې همیشه دپاره ژوندي مرګ به نه راځي، قبرونه به ختم شي، د مقبرې ضرورت به نه راځي، همیشه دپاره به ژوندي مرګ به نه وي هغه کور کې چې ته اوسېږي. او بیا دریم نمبر اعلان رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان لکم ان تشبوا ولا تهرموا ابدا، تاسو به همیشه دپاره ځوانانې بوډاګان کېږئ به نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور په شانتي وینځه، خو د مور په شان ام ایمن رضی الله تعالی عنها چې کومه د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه مور ده، نبی علیه السلام تراله وی ما ته دعا وکړه چې الله مې جنت ته بوځي. هغه ورته وی جنت ته خو بوډایګانې نه ځي. نو هغه په ژړا شوه، وی ما دا دونه عبادتونه چې وکړل دا دومره ستړی مې تېری کړ، ته وایې چې جنت ته به نه ځې؟ وی نه بی ته به جنت ته ځې خو بیا به ځوانه شي، بوډۍ به نه یې هلته جنت کې به بوډاګان او بوډایګانې نه وي، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان لکم ان تشبوا ولا تهرموا ابدا، تاسو به جنت کې همیشه دپاره ځوانانې بوډاګان کېږئ به نه. او نبی علیه الصلاة والسلام دا مو فرمایل ان لکم ان تنعموا ولا تبأسوا ابدا، تاسو به جنت کې همیشه خوشحاله، ټینشن ډپریشن پریشانی غم دا به نه، دا ټول به هلته ختم شي. بهرحال دغه سوره اخلاص چې لس کرتې وې جنت کې به ستا دپاره کور تیارېږي. نو دا هم د دې په فضایلو کې راله.